أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ډیر زیاتو خوږو عزتمندو د دور چې موږ کوم آیتونه وایو په دې کې د منافقانو بحث را روان دی. نن چې کوم آیتونه دي نو په دې کې الله رب العالمین د دې منافقانو یو بل خباثت او د هغې بل صفت بیانوي او هغه صفت دا ده چې دا کله د مؤمنانو سره میلاو شي نو د خپل ایمان اظهار کوي چې موږ مؤمنان یو، خو چې کله د کفارو سره میلاو شي او هغه ورته ووایي چې لکه تاسو خو مؤمنانو سره ناست وئ هلته هم څه کول، نو دوی ورته وایي چې نه موږ خو اصل کې ستاسو ملګري یو، د هغې ساسې کینو باسو، موږ په هغې پسې اصل کې ټوکې کوو، هغې پسې استهزا کوو. نو الله رب العالمین د دیو دغه صفت دلته بیانوي چې دا خلو کله چې دیو لاړ شي. د خلو دوه معنی دي، یو دا خلوت جداوالي ته ویل کېږي، یعنی کله چې دیو د مؤمنانو نه لاړ شو د خپلو مشرانو سره او د شیطانانو سره او د خپلو کافرانو منافقانو سره میلاو شي، یعنی جدا شي د هغې سره. او یو خلو چې کوم دی نو په معنا د مزو باندې، یعنی چې کله لاړ شي د هغې خواله لاړ شي. ظاهره خبره چې د هغې ملګري دي نو هغه ورته وایي چې لکه د مؤمنانو سره هم څه کول، تاسو خو د هغې څه غوږونه نږدې کړي، نو هلته خو د کفارو نه دیو ته مفاد دي او په ظاهره کې هلته د اسلام نه هم دیو مفاد حاصلول غواړي، نو دا طرف هم خپل نه خرابوي او هغه طرف هم نه خرابوي، خو هغه هم نه خفه کوي. او اصل کې په حقیقت کې خو د هغې ملګري دي، نو هغې ته وایي چې لکه اصل کې خو موږ ستاسو ملګري یو، مؤمنان خو سادهګان خلک دي، لهذا په هغې پسې موږ هسې ټوکې کوو چې موږ ستاسو ملګري یو. نو الله رب العالمین فرمایي چې وإذا خلو کله چې دیو لاړ شي یا جدا شي الی شیاطینهم خپلو شیطانانو ته. د شیطانانو نه څوک مراد دي؟ نو شیطان اصل کې د شیطان خپل معنی ابن جریر رحمه الله چې وشیاطین کل شیء مردته، شیطان د هر چیز شیطان چې کوم دی شیطانت دا راغځي شری د هغې سرکشي ده، یعنی که انسان په خپل سرکش او نو دغه شیطان دی، که په دې کې داسې صفتونه چې هغه صفتونه د سرکشۍ نو دغه شیطاني صفتونه به یې پکې، نو شیطانت د هر یو څیز چې کوم دی د هغه سرکشي ده، بس کوم سرکشي ده دغه سرکشۍ ته شیطانت وایي، شیطان ورته ویل کېږي. او شیطان چونکې د شیطان ته هم شیطان ځکه وایي چې دا اصل کې سرکشه ده، خلک د الله د لار نه بېلارې کوي، د دې وجې نه ته شیطان. بیا د دیو د مشرانو ته الله رب العالمین شیطانان د دیو سردارانو ته دا شیطانان وایي، ځکه امام سدي رحمه الله وایي چې د شیاطین نه مراد سادتهم و کبراؤهم و رؤساؤهم، د دیو سرداران دي، د دیو مشران تی مراد دي، او د دیو هغه کم سرکرده خلک چې دی هغه تی مراد دي. او دا یې ویل چې من احبار الیهود والمشرکین والمنافقین، د یهود علما تی مراد دي، چې کله د یهود علما ول لاړ شو هغه ته تپوس وکړي نو خو چونکې د دیو بزرګان نه دیو خدا ویل ځکه دغه خلک خو د دین ټیکداران خو اصل کې دغه نو چې هغې ته لاړ شي لکه ورته وایي چې لکه دم څه چل کوو تاسو په مجلس کې ناست وئ، نو دغه علما چې دې تپوس کوي دا ورته وایي چې موږ په مؤمنانو پسې اصل کې ټوکې کولې. او دغه کومه راهبانو ته چې لاړ شي دا کوم پیران چې کوم وي نو هغې ته چې کله جدا شو، نو دلته دې شیاطین چې الله ویل دی نو الله رب العالمین د دیو هغه مشران ته دا شیاطین ویل دي. ډاکټر شمس الله قنیب صاحب په دې کې یو نکته ویله زما په ذهن کې ده، هغه وایي چې دا شیطان چې کوم دی الله رب العالمین چې په قرآن کې اول ظلم استعمال کړی دی نو دا هم د انسان لپاره استعمال کړی دی، ځکه ګور دلته شیطان ما ووایه که چې دغه سرداران ته الله شیطانان ویل دي،
او د قران په اخر سر کې چې بیان کړل نو هلته من الجنه والناس شیاطین ذکر الله کوي کنه که موږ ته پناه غواړو که د جناتو نه دی او که د انسانانو نه دی هلته مو الناس په اخر کې انسان ته نسبت شوی دی نو پته ولې چې دا عام شیطان چې دومره خطرناک وای نه دی هسې کې شیطان نه انسان چې کوم شیطان وای دا ډېر خطرناکي نو د دې وجې نه د دې نه مراد چې کوم دی نو د دې نه د دې هغه سرداران مراد دي چې دې کومه سرداران او مشران ته راشي نو هغې ته دا خبره کوي نو اذا خلو کله چې دی ولاړ شي دا منافقان الی شیاطینهم د خپلو سردارانو ته د خپلو رؤساو ته د شیطانانو ملګرو خپلو ته قالو نو هغې ته وایي دیو انا معکم یقینا موږ خو ستاسو سره یو ځکه چې تپوس کوي چې دلته څه چل کوو څنګه ستاسو سره یو نو انا معکم علی النصر والدین موږ په مدد کولو کې ستاسو ملګري یو ستاسو مدد کوو ستاسو لاس وخپي یو او الدین ستاسو په دین باندې یو نو لہذا هغې څخه په ظاهره باندې موږ کینو پاسونو خیر دی موږ اصل ملګري خو ستاسو یو د هغې په یقین مو ځکه د هغې لپاره خو کار کوو که نه هغې ته خو به موږ پرون ویلي وو که نه چې هغې افشا د مسلمانانو رازونه به هغې ته ښکاره کول نو لہذا هغې ته به دا تسلي ورکول همدا د منافقانو علامت دی ښه چې دا به دوه مخي موږ اول ویلي وو که نه چې دا نفق الیربو چې د هغه سارانۍ مږې په شانتي چل کوي که نه ته په یو سرنګي کیسه کې هغه په بل باندې وتي نو دا دوه مخې خلک نو مؤمنان ته ځان یو شان ښکاره کوي د خلکو ته وایي چې موږ ستاسو ملګري یو نو د مؤمنانو خوا کې هم څه کول نو انما یقینا نحنو منګه مستهزئون د دې مؤمنانو سره چې کینو پاسو نو منګه خو ټوقې کوونکي وو په هغې پسې د هغې سراسي ټوقې پسې کوو هغه پسې استهزا کوو موږ ورسره چلونه کوو استهزا څه ته ویلی کېږي دا ټوخو کولو ته ویلی کېږي څوک سپک ګڼل چاته سپک نسبت کول یو سخریه ده هغه هم په چا پسې بدې ردې ویل څوک سپکول په بد نظر ورته کتل یو مزاح دی هسې په دې زمن کې به راشي مزاح لکه څوک د چا سره ګپ شپ لګوي نو اسلام داسې خشک مذهب نه دی چې یاره بلکل ته موږ ته وایي چې ګوره بلکل په تندي به 12 بجې هر ټیم بنیته به نازې ګوره چې خاندې به هم نه کوي وخانده نو کافر شي نه اسلام د خوشحالۍ نوم د نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دا هم نه کې د ان تلقى اخاک بوجه طلق چې در خپل مؤمن سره میلاو شي او د تندرې پړقېږي لږه خندا او مسکراهټ هغه اثرات وي کله چې چا څوک میلاو شي داسې لږ د مسکراهټ اثرات وي سړی ته خوشحاله شي هسې زړه خوشحاله شي نو دا هم نیکي ده نو لہذا اسلام د مزاح نه هغه مزاح چې د هغې حدود دي په هغې کې کنزل نه وي په هغې کې دروغ نه وي بدې ردې پکې نه وي د دغه مزاح نه چې کوم دی نو شریعت د هغې نه منع نه ده کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مزاح کړی هم دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی د هغه لاس لږ اوږدون نبي علیه السلام به هغې ته ذل یدین وایه دوه لاسونه وایه دوه لاسونه خو هله خو هر څوک وي د هغې لاسونه اوږدون نبي علیه السلام واسې په ټوقه کې ورته وایي ذل یدین اصل لاسونه خو ستا ته دوه لاسونه والی یا یو صحابي ته به نبي علیه صلات وسلام ذل اذنین وایه دوه غوږیه من په پښتو کې وایو که نه دوه غوږیه غوږو هغه چا پې خفه کېږي نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بوډۍ ته ووایه وایي بوډۍ به جنت ته نه ځي خفه شو یا رسول الله موږ به څه کوو نو رسول الله ورته وایي ته به ځي خو ته به نوجوانه یې هلته بوډۍ به نه یې ځوانه به یې نو دروغ خو نبي علیه السلام ونه وی نو دا ورسه مزاح وکړو یا یو کس راغی رسول الله نه د اوښ مطالبه وکړه یا رسول الله ما له اوښ راکړه زه به سورلي کومه رسول الله ته د اوښې بچی به درکړمه نو هغه سره اوښې په بچي څه کوم زه خو به سورلي کوم اوښې بچي باندې څه چل کوم نبي اسلام ورته ویل هر اوښ ولې اوښې بچی نه وي دروغ یې پکې ونه ویل که نه هر اوښ د اوښې بچی نه وي مزاح یې ورسه وکړو ټوکه ورسه وکړه نو دا قسم ټوکې کول چې کوم دی نو دا مزاح کول لږ خوشحالي راوستل په محفل کې داسې کار کول نبی علیه صلات وسلام باره کې راځي چې په 22 مقاماتو کې نبی علیه السلام داسې مزاحونه کړي لکه رسول الله صلی په مجلس کې ناست و نبی علیه صلات وسلام د نورو صحابو کجورې به یې خوړې او ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخې ته به یې هغه ټوکې ورچول چې کله آخر ټیم شو نو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل چې هلکه دا موږ خو دا کجورې خو ټولې ابوبکر صدیق وخوړې هغه ورته یا رسول الله ما اصل کې ته اډوکې واچوه تاسو دا اډوکو څه وخوړې نو مزاح وکړه دا ټوکه وه خو داسې نه وه داسې حد ته به یې نه رسوې چې خلک دې بیا لیونی وګڼي عمر رضی الله عنه به دې بیا منع کوله وایي چې څوک ډېر زیات مزاح کوي نو د خلکو په ذهن کې هغه بیا سپک ښکاري
هغه عزت او احترام ختميږي. نو دومره مزاح به هم نه کوي چې بالکل ځان ټوکې لیونی سړی جوړ کړي، خو دومره بنیته کېږي به هم نه چې خلک ستا نه تنګ راشي، دا نه غواړي چې داسې په لار باندې روان شوه، داسې په دوکان کې کېنوه، داسې زه چېرته میلاو شو ملاقات مې ورسره وشي، نه چې خلک غواړي چې یاره د دې انسان زما ملاقات وشي. موږ معمولیان ګوره لږ بنیته ښکارو، خو موږ نه یو بنیته ښه، زمونږ به لرې وځئ نه. کله کله زه ملګرو ته وایم زموږ دا خلک چې کوم دا لرې وځي، وایي چې دا ملا به څه به وي. نو موږ ګوره ښه ګپ شپ لګو، موږ په خپل مابین کې ښه آزاد ګپ لګو، د ملګرو سم لګو. دا څوک چې راځي صدام بایدله راځي، عطاورحمن بایدله زموږ خواله راځي، موږ ګپ شپ لګو. داسې موږ نه یو ښه خشک مزاج والا نه یو. نو انشاءالله اصل مؤمن صفت دا چې د په مخ باندې مسکراهټ وي، دومره مزاح به کوي ښه، هسې بیخي بنیته به نه وي. نو دې خلکو چې کوم دی په مؤمنانو پسې چې دا کم حرام دي دوی ورته سپک ګڼل، ښه مؤمنانو ته به سپک نظر کوو. نو الله یستهزئ، الله رب العالمین بدله ورکوي د ټوکو دیو. معنی دې لفظي خدا را چې الله رب العالمین یستهزئ ټوکې کوي بهم په دیو پسې. پرونه موږ دا خبره تېره شوې وه چې الله رب العالمین د خپلو دوستانو نه جواب کوي. هلته ورته ویلي که چې تاسو صفحا دي مؤمنان ته وایي، اصل کې بیوقوفان خو تاسو پخپله یې جواب یې کړی و. دلته هم الله رب العالمین په دوستانو پسې چې کله دیو ټوکې وکړې، ټوکې پسې کوي، نو الله رب العالمین د هغې مشاکلتن الله وایي چې الله هم پسې ټوکې کوي. اوس ذهن کې دا سوال چې دا ټوکې کول چې کوم دي دا خو د الله د شان څه نه ښایي. په دې وجه نه علماو پکې دا خبرې کړي چې الله رب العالمین د یستهزئ معنی دا ده چې یجازي بهم بالاستهزاء. الله رب العالمین دیو ته ټوکه بدله ولا ورکوي چې دیو په مؤمنانو پسې کوم ټوکې کوي، نو الله ورته هغه ټوکو بدله ورکوي. دا ورته څنګه ورکوي؟ په دنیا کې ورته داسې ورکوي چې ګوره دیو خو په ظاهره مؤمنان دي، د مؤمنانو اعمال کوي، یعنی منځونه کوي، زکاتونه ورکوي، جهادونه لځي، روجې نیسي، په ظاهر کې خو مؤمنانو سره دي، دا هر څه نیسي، دا ټول تکالیف تیری، خو اجر کې ورته نه میلاویږي. هم دا قسم ټوکه شوه که نه. ته چا څه مزدوري کې ټول ورځ مزدوري وکړې او مازدیګر ته وایي چې بړه ځه ما در باندې نه راوړي تاسو پیسې درکړمه، نو ورته وایي که نه چې ته ما پسې ټوکې نه کوې. نو الله والله هغه ټوکو جواب په دې طریقه باندې ورکوي. دویم دا ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا د قیامت په ورځ به الله دې بدله ورکړي، او قیامت په ورځ به داسې بدله ورکړي چې دا به د مؤمنانو سره د جنت په لاره باندې روان کړي، چې زه جنت په لاره باندې. خو چې کله د جنت پر لار باندې لاړ شي، نو مؤمنان به جنت ته لاړ شي او دیو به واپس کی او جهنم ته به ولېږي. نو تر دې پر لوی شرمنګي ده، ډېر لوی ټوکه ده، په دې پسې لوی مسخره ده. نو الله به ذلیله کی. دغه شانتي دا ور مؤمنانو سره رواني، د مؤمنانو سره خپل رڼاګانې د ایمان ور سره دیو په غرنا پسې ور پسې دیو سو خپل رڼا خو نه بیا ته د مؤمنان است تیز شي، دیو نه رڼاګانې چې کوم دي دا ورسره شاته په تیارې کې پاتې شي. دیو په आवाज کې بل ذکر قرآن آیت ته چې موږ ته ودرېږي، ول په دنیا کې موږ تاسو سره نو، تاسو موږ ته ودرېږئ کنه. نو هغه ته چې نه تاسو موږ سوي، او تاسو منافقت په وجه باندې خپل دغه رڼا چې کوم نه خراب شو دا او ورسته لاړ شي پلته می سو نور حالت ځان رڼا ولټوي، دا رڼا سي نږدې نه ملاو شو، دا مډر لري نه راوړل. نو لہذا دغه چې کوم دا الله رب العالمین به دیو ته د دې ټوکو بدله په آخرت کې ورکی. نو الله یستهزئ بهم، الله رب العالمین به بدله ورکی دیو تر ټوکو دی، والله به ټوکې وکي. ويمدهم، الله رب العالمین مهلت ورکی دی ولرا فی طغیانهم، د دیو پر سرکشی کې. د یمدهم یو معنی دا ده چې الله زیاتې د دیو دا سرکشی، او دویمه معنی دا چې الله ولا مهلت ورکی چې پرې چې خاص سرکش شي او خ ډېر سزا ورته ملاوي شي. یا مهون چې دیو پر خپل سرکشی کې، یا مهون پریشان دي، سرګردان دي بکی. عام هدي ته ویل کی چې سړی زړه مړونی او د سترګې امکار نه کوي، عقل امکار نه کوي. یو واسي اعمال، اعمال لفظ ته ویل کی صرف د سړی د سترګې کار نه کوي، عقل کار کوي. خو عام هر چې کوم دی نو دا د عقل سره زړه مړونی، نو دا په خپل سرکشی کې بالکل دې سړاند شو چې عقل امکار نه کوي. اولئک د قصفتون والا خلق، دا خلق چې دا کار وکړي، یعنی په مؤمنانو پسې ټوکې کوي او کافرانو ته چې موږ ستاسو سره یو، دغه صفتون والا خلق الذین، دا هغه خلق دي اشتروا الضلالة چې دی واغستله گمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې. یعنی دی یو قسم تجارت وکړو، تجارت دا وکړو چې د هدایت راواغست او دای
قیمت وګرځاو دای چاله ورکو او د هغې په مقابله کې واخیسته ګمراهي. نو هدایت خو دې سره نه و، هدایت ورسره نه و. نو اصل کې د دې معنی دا ده چې اصل کې د دې هغه اصل ته اشاره شو. د نبی علیه السلام فرمایي چې کل مولود یولد علی الفطره، هر ماشوم او هر انسان دا په دین محمد باندې په توحید باندې پیدا کی. خداغي مور پلار چې کوم دی یا يهودي جوړي یا نصراني جوړي. نو اصل کې هدایت دی سره دا هدایت یافته خو دی هدایت خرج کو، لہذا دی هغه هدایت خرج کو پاغي گمراهي واغستا. نو چې دا تجارت وکړو نو الله رب العالمین فرمایي چې دې کې تاوان وکړو نو فمار بیحت ګټه ونکړه تجارتوم تجارت دیو وما كانوا مهتدين او نه دیو په سم لار باندې دي. نو المنافق ضال غیر مهتدين، منافق چې کوم دی دا گمراه دی، دا په سم لار باندې نه دی. نو دا د منافقانو بل صفت الله رب العالمین بیان کو چې دا د هدایت په بدله کې دا گمراهي اخلي، خو د هدایت په لار باندې نه ځي. دې پوری په پوری دا مثال نو سوا ان شاء الله وای دوباره او توقشي. و اذا خلو کله چې دی جدا شي اله شیات، و اذا لقوا الذين او کله چې دی میلاو شي الذين دا خلق سرا امنو چې ایمان راوړل، قالو نو دی ورته وای آمنا ایمان راوړل. و اذا خلو او کله چې دی جدا شي لاړ شي لا شیاطینهم هغه شیطانانو خپل ملګرو ته یا خپل سردارانو شیطانانو ته، قالو نو وای دیو ان یقینا منګه ماکم استاد سره یو د دین په اعتبار سره او د مدد په اعتبار سره، انما نحنو یقینا منګه مستهزئون منګه ټوکی کوونکو په مؤمنانو پوری. الله یستهزئ بهم الله بټوکی وکي بدیو سپسی یعنی بدل دی ټوک ور کی دیو تا ويمدهم الله رب العالمین مهلت ور کی دی تا فی طغیانهم د دیو په سرکشی کی یامهون چې دی پاغي کی سرګردان دی. اولئک دق صفاتن والا خلق دا منافقان الذين دا خلق دی اشتروا ضلالت چې دی واغستله گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کی. نو فمار بحت تجارتهم ګټونه کړه تجارت دیو وما كانوا مهتدين او نه دیو په سم لار باندې روان دي.